ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او په وسیم الکترونیکس کې موجود یم. د بده مرغه موږ د وسیم الکترونیک تشهیر کړو، نو چونکې دوی ته تشهیر ضرورت هم نشته، هر وخت پرې راشي راځي، خو دلته کې چې کوم سامان وي نو دا د اوګرو وي. لکه نن یو څیز خرڅ کړي نو سبا بیا اډر ورکړي نو نور راشي. ننني پروګرام کې ورته دوه وجې ښیم. یو دغه وجه چې موږ تشهیر وکړو، نو کېدای شي چې خلکو ته وایي چې اوس سمیع الله صاحب سره خو ډېره زیاته پیسه ده او بس پیسه راله راکړه. دویم دا ده چې سمیع الله صاحب ته موږ د تنګي تحصیل د پشکلاوت کې چې د سکرټریتوب حواله کړو، نو دغه خلک خو د یورولو کوشش کوي دغه سمګلرانه، نو دلته خطونه غورځېدلي نامعلوم کسانو ډېر د سی سی ټي وي فوټیج کې تاسو ګورئ دننه بسونه بسیار هم د خطر په دې باندې ما څو خبرې کول غوښتل، د پولیسو نه پردو غوښتنه کوم چې چارسده کې دا قسمه سیستم روان شوی دی چې دا خلک راځي او دوی چې کوم دی نو خطونه غورځوي او بتې غواړي. نو یو خو موږ بته منو، یو دغه بزدله خلکو ته وایم چې راشه په مخامخ راشه، خو پیسې دې پکار دي نو داسې به درته درکړو. دې سره خلک ټارچر کېږي، د هغه پروا هم نشته، خو چې کور کې الوي نو بچو سره غلي، کوروالا سره غلي چې پلار مې لاړه زه دلته کې اوس حاجي صاحب سره ناست وم، نو د کور نه ورپسې بار بار ټېلیفونونه راځي. نو ظالمه تا څه ګټه وکړه چې ته دې ټارچر کې ټینشن کې راولي. دا اوب چې کوم دی دا عرش ته رسي، دا خیرې د دې نه ځان وساته، پیسې هم تا ته میلو شي، بل څه د ده نه خو نشي اخیستی، خو تا ته به میلو شي. زه په دغه دوکو پراډونو به د خلکو نه دغه پیسې والي. ګرانو کتونکو دا خط تاسو ګورئ، په دې خط کې لیکلي دا جعلي خط دی، خو دې کې دا نمبر چې کوم دی دا د افغانستان دی. ځکه زموږ د ارمي چیف صاحب چې کومه فیصله کړې ده چې زیاتره دغه خلک په دې ګنده دندو کې ملوث دي. بل ورځ د عمرزو پولیسو چې کوم شپږ کسان ونیول د هغه سرغونه افغاني وو، دوه پکې افغاني. دا سنیچینګ یې چې کوم موټر سایکل یې کلاشینکوف یې ډېر څه پرې برآمد شو. نو یو خدای خلکو ته وایم چې پشکلاوتي قومي جرګه کې په زرګو ممبران دي، دله خبره چاته نه ده کړې، خو دا خو زه اوس رالم او ما دا ټلیفونونه اورېدل، نو ما ورته دا څه ټلیفونونه راځي، نو داسې خبره شوې ده. حاجي صاحب وایي چې زه خپله تپوس په خپله کولی شم، اړو چاته حاجت نشته، خو نه زموږ ذمواري ده، موږ ورسره کلک ولاړ یو. دغې خلکو ته وایو چې تا د پیریانو کور ته کاڼې ایستې، او پولیس ته دا وایو، دلته ادارو جنسو ته دا وایو چې هفته مهلت درکوو. پورې دی دا سړی چې کوم دی دا چیرسو کې خو خپل وي خو پردي وي، دا د پشکلاوتي قومي جرګې ته مخې ته راولي. زه به حاجي صاحب سره لږې خبرې اترې کوم. ګرانو کتونکو کوم ځای کې چې داسې واقعات راغلي بالکل را سره رابطه کولی شئ. حاجي صاحب ما کتل چې ټلیفونونه ډېر راتلل او ته دا خبره هغه شانتې دغه کوله نه، خو دا څنګه چل شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه. دا داسې چل شوی دی چې مخکې خو به ټلیفونونه راتله، بیا د واټساپ اس ام اس وي، اوس ډایرکټ دکان ته خط راغی چې خط په لاس کې دکان ته راغی، بای هینډ راننوته، نو خبره خطرناکه شوه. او دې فوټیج کې ښکاري خبره خطرناکه شوه. لکه موږ خو دا راکړو چې وایي ټلیفون دی راځي او زه دا دي او دا دي. بهرحال هغه مخکې 2 کاله مخکې د ډېر پازاب کړي وو، هغې کې پته ده خلکو ته. اوس زه دا خبره کوم چې یو سړی خط راوړي بای هینډ، نو موږ غوښتنه کوو څنګه چې تاسو وکړله د یوې هفتې چې هفته کې موږ له دا کس پیدا کړي. دا خو دلته ګرځي دا خلک چې دا خط راوړي او زموږ کس له ورکوي چې دا ده ته حواله کړه. ډېره د افسوس خبره ده، په پردي دکان کې موږ په کرۍ ناست دي، دا د کرۍ دکان دی پردی. بیا دا سوداګانې د کپنو دي، موږ دا سوداګانې خرڅو بچو له پکې څه رزق دا کوو، نن سبا ګراني ده ډېره زیاته. هسې دا یا څادر پروت دی، په خدای دې ګنجو ملګری مې خبر شو، ما ته یو ته پته نه چې مالي حالات د ده څه دي. دا موټر ولاړ دی، دا یا څادر دی مړي ژوندي یم ساتلی، ورته وایي چې دې کې پړی واچو او دا بوځه بس په سایکل به ګرځم، نور خو سم نشته. پوه شولې، نور خو پردی سودا ده د کپنو. دا حال دی زموږ. نو موږ دا خره دا جرګه زموږ په سر ودرېده، زموږ دې جرګه کې د سکرټري ما تاسو راغلی. اوس د دې نه پس
همدغه غوښتنه موږ کوو چې موږ ته دا سړی د ادارې پیدا کړي یا دا دیس وکړه دا دی لکه دا خو د ټوکو خبره نه ده بلکل. چې یو سړی ستا دوکان ته راځي بیهان خط راوړي د نور نقصان نشي کولی او پیژنو به څنګه موږ څنګه به پیژنو لکه پته دې څنګه بالکل دی سی سی دا ټي وي خبره کوم. بالکل حاجي صاحب د سی سی ټي وي فوټیج کې چې ښکاري که نه نو راشي یې خط دغه کې داسې زورور دی او د شکل ته وګوره دا شکل یې درته ښیم دا د شکل دی بیا الافغان صاحب بار هغه موټر سره یو کس دی د ټلیفون کې که تاسو د ویډیو کې غرضي کوم دته پسې ګوري کېدای شي دته نور کسان هم ولاړي یا که دې ګیر شي وباسو دي دا سوچ اخیستي چې دا ګروپ ګرځي دا خو یوازې مال نه دا به نورو خلکو لګتي دي ښه د مرزو پولیس خو دا سړی چا دغه که دا تصویر ته ښه په غور وګورئ خو دا تصویر والا دغه که نو باقاعده لوی انعام دی ورله لوی انعام به ورکوي دا کس چې هر ځای کې وي نو دا په نظر کې والي دا به داسې دوکانونو ته درځي او دا به شاه خالد ضلعي رابطه سیکرټري دی جالب دی واقعات په کوم نظر ګوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الافغان وی لکه دا حالات او داسې دي چې دا درې کاله مخکې هم دا یو پروسس چلیدلی او هغې کې بیا به هر حال څه دغه هم دوی کړی اوس بیا هغه مسله ساده شوله دا خو کاروباري خلک یې مونږ او د ټول خلکو ته پته ده چې کاروباري سړی خو به خپل ځان ساتي کاروبار به کوي او دغه خلک چې راځي او مثال تانه خط راوړي او یا دغه کوي بته غواړي نو حکومت ته هم آلرېډي پته ده پولیس ته هم پته شته ایجنسو ته هم پته شته موږ دغه کوو غندنه کوو چې باید د دې مخنیوی وشي د دغې دپاره صحیح صحیح ګرانو کتونکو دغه خلک یا ادارې د پشکلاوتي قومي جرګه دا لایټ نه اخلي ځکه چې دي کې کوم ملګري دي نو دا غازیان دي دا جهادیان دي دوی نه ووټ مقصد شته نه نوټ مقصد شته سبا 3 بجې په تنګي پریس کلب کې په دې اقلا باندې یو لوی اجلاس هغه راوختی شوی دی هغې کې به د 3 واړو تاثیرونو دغه ممبران او اداران ګډون کوي په میرزو کې زموږ یو واقعه راغلی ده دا هغه سمګلر د هغه په کور ورغلی ګوره ښه د پشکلاوتي قومي جرګې ممبر سره چې کوم ظلم زیاتي روان دي په کور ورځي دغه ناسور خلکه او باقاعده دمکې ورکوي چې بچي در نه بوزم خولې نه به وپنو باسي بیا د هغې باوجود هم دغه ملګري په پشکلاوتي قومي جرګه کې سبا به یو بل لایحه عمل جوړېږي ډېر ملګري په دغه کې موږ سره اختلاف لري چې دا د قانون کار دی او قانون ته موږ نشاندهي کوو زما په هغې کې اختلاف دی سبا به هغه ملګري موږ دې کې راټولو چې په داسې حالاتو کې بیا قانون په لاسو کې اخلي چې کوم ځای کې قانون کار نه کوي چې ډنډه او کوتک او ټوپک ورپسې بیا راغلی نو سبا به پکې د دغه شان ملګرو یو چڼ کېږي او هغه ملګري به مخې ته روځي جرګو مرکول او پکې بېل دغه وي خو هغه مقصد به څه وي د سمیع الله جي صاحب د میرزو کوم واقعه چې په دې لنډو ورځو کې راغلې ده نو سبا به په دې کې 3 بجې ادارې دې دا نوټ کړي او ډېر اخم اجلاس دی د پشکلاوتي قومي جرګې د چارسدې د عوامو دپاره موږ بالکل انتظامیه سره تعاون کوو خو چې کله انتظامیه د قام سره تعاون کوي خو چې د قام سره تعاون نه کوي نو پشکلاوتي قومي جرګه ورسره کله تعاون نه کوي دا یاد وساتئ موږ بې پیسو لګیا یو په ځانو شپه ورځ یوه کړې ده او د دې علاقې نه د ناسور ختمو ډېر خلک ماته وایي ستاسو خو صحافت کار دی بس خپل صحافت کوه جرګو مرکو ته ساجد دی ګرانو کتونکو دا کومه دنده چې ده دا زموږ د بچو پنده ده دا سبا زموږ کور ته را روانه ده نو دا د صحافت نه دا انسانیت تقاضا ده چې په دې کې موږ کار وکړو دا اوس وګوره دی دونه ټینشن کې دی دا د 2 کالو نه دی په دې ټینشن کې راځي او اوس چې کوم دی زه ناست وم د کور نه ټلیفون نه راځي بچي په رابطه کې ترونه په رابطه کې رونه په رابطه کې روارګان په رابطه کې د میړ دلته کې ځان ته سکیورټي هغه شانتې خو شته دی نه نو بیا پکار ده خو انتظامیه داسې نه کوي نو پکار دې سره عام خلکو سره ټوپکمار ګرځي سکیورټي والا ورسره ګرځي نو بیا داسې خلکو سره ولې نشته نو موږ دا وایو چې دې ملګري له سمیع الله جي له فوري د سکیورټي بندوبست وکړي او تحفظ دې ورکړي او تحفظ سره سره دې دا سړی زر تر زر